په زنانو باندې هم قرباني واجب ده که 1.5 تولې سره زر وسره یا زیات یا 2 تولی 3 تولی 1 تولی خور سره بیلې پیسې پرتی لاکر کې ګور کفن نو بیا په هغې قرباني شته چې 2 تولی ورسره بیلې پیسې او پیسې هغه چې بیلې پرتي د خرچې هغه نه نو په ښځو هم قرباني ده او په سړو هم قرباني ده. یو کس داسې دی چې قرضدار یې په هغه قرض دی او سره زر سپین زر او پیسې ورسره شته نو هغه پیسې چې څونه په هغه قرض دی هغه ورته ماینس کړو لږ به کړو که باقي بیا تقریبا 12,000 کم 2 لک روپۍ ورسره پاتې شوې هم چې د قرضې نه او د خرچې نه پاکي نو قرباني به کوي. جی په بچو باندې قرباني څنګه ده مطلب نابالغ بچي هغه قرباني کول هغه باندې قرباني کیږي نه؟ جواب دا دی چې د نابالغه کسانو وړو الکانو جنکو قرباني لازم نه ده دی مکلف نه دي کاسې د هغې د حفاظت دپاره یو صدقه کوي نو بیا خو ټیک ته قرباني لازم نه ده. جی قرباني کوم جانور دی هغه اخیستلو نه پس بیمار شي جی یا هغه کې صاحب پیدا شي نو دې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې قرباني زناور کې صدا سے عیب پیدا شي چې هغه د قرباني نه مانع وي نو که مالدار نو بل به علي غریب به بل نه علي مالدار به بل علي او بعضې وخت کې بیمار شي نو که ګرځي راګرځي خوراک کوي نو بیمار قرباني خو جایز ده زناور قرباني خو جایز ده بچي. آیا عید مونځ نه کم دی مخکې قرباني کولی شي؟ د اختر مونځ نه مخکې قرباني کول دا صرف کلیوالو دپاره جایز دی چې کوم ځای کې د اختر مونځ یا د جمعې مونځ نه کېږي نو هغې مخکې کولی شي او چې کوم ځای د جمعې مونځ او د اختر مونځ کېږي د هغې نه پس په هغې قرباني کوي کنې قرباني نه کېږي بیا. جی د قرباني ورځې کمې دي او څومره ورځې د قرباني مطلب کولی شي؟ د قرباني ورځې بالاجماع 3 ورځې دي لومبۍ دویمه او درېیمه 3 ورځې ته قرباني کولی شي. بعضې ملګري وایي چې 4 ورځې کولی شي دا بعضې زموږ ملګري وایي نو جواب دا دی هغې چې کوم حدیث پیش کوي نو هغه حدیث کې خو دا شته که نه چې د دې ورځې چې دي نو هغه څو دي 5 دي پوه نه شوې نو هغې کې خو بیا د اختر نه یو ورځ مخکې هم هغه حدیث کې ذکر دی په هغې ته قرباني کولی شي نو ایام تکبیرات تشریق خو ویلی شي خو قرباني خو نه شي کولی نو 3 ورځې دي 4 ورځې دي. دا قرباني چې کومه غوښه ده دا به څنګه تقسیموي؟ د قربانۍ غوښه ټول خپل هم خوړی شي خو دا په 3 حصې کول دا فرض واجب سنت مؤکده نه دي مستحب دي یو حصه ځان له یو رشتهدارانو له یو غریبانو له. جی ښه مفتي صاحب دا قربانۍ چې کومه غوښه ده غیر مسلم ته ورکولی شي؟ غیر مسلم ته زکات خو نه شي ورکولی خو د قربانۍ غوښه ورکولی شي. دا قربانۍ چې کوم د چمړه ده څه کول پکار دي؟ د قربانۍ چې کومه سرمن ده نو هغې نه مطلب که خپله استعمالی او ډول ته جوړه ډولچا چې اوبه پرې وباسي یا جانماز نو خو جایز دي که بل لی ورکوي هغه هم ته دا جوړوي هغه مالدار نو بیا هم خو چې خرڅ کړو نو بیا دا پیسې صرف غریب له ورکوي. آیا قرباني په ځای چاته پیسې ورکول څنګه دي؟ دا ګناه ده چې قرباني نه کوم چاله پیسې ورکوم دا په سنت ابراهیمي ته انکار کوي. دا بعضې خلک داسې خبره کوي شروع ویډیو کې ما تفصیل سره دا خبره بیان کړه. جی که یو قرباني کې چې 2 کسان شامل جی نو د کومو خبرو به خیال ساتي؟ یو قربانۍ کې چې 2 کسان شاملي نو جفت او تکې او ناتکې دا ټول جایز دي 2 جایز دي 4 جایز دي او مطلب دا چې 6 جایز دي 7 جایز دي د دې خبرو خیال ساتل پکار چې هغې کې چا روزي مکمل ټوله حرام نه بس دې خیال ساتل پکار دي که پته ته یو روزي حرامي نو بیا هغې سره قرباني جایز ده چې پته ته ولګي چې ټوله روزي حرامه ده نو بیا ناجایز ده د چا نومونه مال ټول خلک پوهېږي چې حلال او حرام څوک ګټي. بعضې خلک یو کس بعضې داسې مقوي چې یو کس حرامې ګټي خو د قربانۍ لپاره د حلالو تنظیم کوي د هغه ځمکه یا دکان یا کور یې په کرایه ورکړي نو حلالو تنظیم وکړي نو هغې سره کېږي عقلمند کې اشاره کافي ده. ښایي ډېره مننه نن زموږ سره میلمه و مفتي صاحب دې نه مونږ شارټ کوېشنې وکړې دې نه علاوه زه غواړم چې مفتي صاحب د قرباني چې څه کوېشنې ما نه پاتې شوي وي هغه باندې تفصیلي یو څو منټه خبره وکړي چې هر مسلمان چې کوم دی دې خبرو نه واقف شي او په دې خبرو پوه شي. جی مفتي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د قربانۍ په حوالې سره لومبۍ خبره په دې ځان پوهې کې چې 6 خبرې د پوره شریعت اسلام قرآن حدیث دین اسلام خلاصه ده. څو خبرې 6
نمبر 1 خپل عقیده ټیک کې چې شرک پکې نه کني د نبی له سلام شفاعت باندې ملوي. دویم عبادت ټیک کې مونږ روزه حج زکات. دریم کاروبار ټیک کې حرام چې پاغي کې نه دروغ قسم نه. سلورم معاشرت رهن سین ولا ناس ته خوراک سکار واده غم خوشحالي. پنځم اخلاق دا ټیک کې یعنی اخلاق څه ته وایي؟ صبر ته وایي. صبر څه ته وایي؟ اخلاق ته وایي. او خپل حکومت ټیک کې اسلامي نظم و نسق او کنه دا ټول نظام چې موږ راکړی دا ټول ملکونه چې دي په ټوله دنیا کې دا چا ګټلي دي؟ نبی علیہ السلام 3 پاکستان عمر ځمکه راکړه، ابوبکر عمر د 9 پاکستان عمر ځمکه راکړه، عثمان علي د 14 پاکستان عمر ځمکه راکړه، حضرت امیر معاویه رضی الله عنه اجمعین دي د 30 پاکستان عمر ځمکه راکړه. سوري غوري محمود غزنوي سلطان ټیپو التمش محمد الفاتح سلطان عبدالحمید ایوبی ابدالی هارون رشید محمد الفاتح عثمان ارطغرل التمش دی وش پیتو ملکونه موږ راکړي دي. دا ټول ملکونه موږ له ګټلي دي الله والو. دا ټول ملکونه ګټلي دي هغه کسانو چې دا غیګری او پټکیو هغه الله والو. محمود غزنوي د پاک وهند فاتح دی، دا مفتی صاحب. سوري غوري عالم محمود غزنوي مفتی. دا ټول ملکونه ګټلي چا دي او اوس ناس څوک دي؟ الله دې له توفیق ورکي، الله دې ته حکمرانی مبارک کی چې قرآن حدیث مطابق فیصله کوي. د انګریز قانون ختم کی، عدالت کې قرآن حدیث کی، میډیا نه فحاشي ختم کی او د بینکونو سود ختم کی. نو سیاست اسلامیه اټلی، سیسلی، اټلانټک، ساوث افریقا، آدا یورپ، چاینا سے کینګ دا تاسو سره اوس د نواغشتل. علامه اقبال رحمت الله علیه او فرمایل چې مسلمانانو د حکومتونو ولې واغشتي شو؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنا اول طاؤس رباب آخر. تور ډالتا وسرو قرآن و حدیث تا وسرو ټول دنیا کی اوچت وي، ټول ډمک کې غانه بجانه فلمې ډرامې شراب بدکاری نوال مو خو مغل حکمران مات شو، الته خلافت عثمانیه مات شو، ډېر مسلمان تباہ شو. د اسلام خلاصه صدا پای کی یو عقیده، فیت، یو ورشپ، عبادت، یو پارٹنرشپ، بزنس، کاروبار، یو معاشرت، پبلک ریلیشن، اخلاقیات، ایٹیکیٹس، سیاست اسلامی سیاست دا ټول به شریعت مطابق مونږ کوو. صرف یو څه نه استنجا او د غسل نه، دا به ټول شریعت مطابق. پای کې یو عبادت ده، په عبادت کې یو قربانی ده. قربانی چې دا نو دا اکثر احکام 2 هجری چې نبوت ملو شو دا غینا 13 کال باندې 2 هجری دا احکام د جهاد دا اختر دا قربانه دا ولکه اختر دغه شان زکات دا غي احکام دا ټول چې دغه په دې 2 کال کې اکثر شي. نبی علیہ السلام 9 کال روزي نیولې، 2 کاله د 13 میاشتو او 2 کاله د یو کم 13 میاشتو. نو په هغه کې عبادت کې یو قرباني ده او قرباني به کوو په شوق سره به کوو او دې ډېر زیات اجر دی. بكل شعرة حسنة ملنا فيها يا رسول الله. اذا الله رسول موږ ته په قرباني سم لګي. بكل شعرة حسنة پر یو وختو یو نیکی دا وخت غره. فالصوف يا رسول الله. اذا الله رسول په ګډ چې دا ډېر زیات وختي یتون نه کېو او د ویني کتره زمکه تلل شي دا غینه مخکې د قرباني ول ټول ګناونه معاف شي. الحمدلله سبحان الله ډېر فضیلت. او چې څوک نه کوي قرباني او طاقت یې من لم يضحى فلا يقربن مصلانا بیا زم عیدګاه ته نه راځي تفدی شي دینه وجوب ثابت یو سنت موقته دا واجب. تفصیلی خبره پدې ما وکړه دا چا څه نظریات یې هم دته وو. نو قرباني چې دا واجب او دا ډېر شوق او ذوق سره کوو. بعض وخت کې بلکې اکثر والدین لمون قرباني کوو او خپل نه کوو. دا ډېر عام شوي دي. هلکه مخکې خپله وکړه که مور پلار له کې او که نه کې مړي لکه کې او که نه کې مخکې به خپله کې او هغه څوک به قرباني کوي اوږدې خبرې نه 23
मई 2025 12,000 रुपए कम 2 लख इंचा सरी अब कुर्बानी की बिरी प्रति ताला के द कर्ज व खर्चे न पाके अब कुर्बानी की वो तोले काली और सर पैसी निश्ता कुर्बानी पे निश्ता 2 तोले काली और सर पैसी कुर्बानी पिछता अजीब मसला बाद वक्त का मसला अकल ना है अमल और पे को इंशाअल्लाह बारह दादा कुर्बानी मसाइल और कुर्बानी बने है शौक और ज़ौक़ सर तुम अल्लाह के पते खबर माला और तासुल अमल तौफीक नसीब हो गई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।